سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت قارعہ پنم بانی سورت دے 101 نمبر دے په قرآن کریم کی پلیکلو کے یو رکوع دا یولس آیتونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په هغه وخت کې نازل وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا واړه مختصر آیتونه نازلېدل. په دې صورت کې بنیادی طور د قیامت حالات بیان شوي. د قیامت حالات ځکه بیان شوي دي چې د آخرت عقیده چې دا نو دا په ایماندارو خلکو په اعمالو باندې ډېر زیات اثر غورځوي. چې کله د آخرت عقیده د چا نه نو هغه عمل د هغې سړي چې دی نو هغه بیا بې هنګمه او بې کنټروله، او چې د چا فکر د آخرت عقیدې مطابق یي او د هغه دا سوچ چې ما به یو ځل د دې به راسره حساب کتاب کېږي نو د هغه اعمالو باندې بیا دا ډېر بهترین اثر غورځوي. دا ورکلک په دې صورت کې الله تعالی ویلي دي چې د قیامت په ورځ به د انسانانو د عمل وزن به کېږي، تللی کېږي. د کومو خلکو اعمالو وزن چې درانه وي نو هغه به کامیابي، او د کومو خلکو د نیکو اعمالو وزن چې سپکي نو هغه به ناکامي، جهنم به ځي. دا مضمون په دې آیتونو کې بیان شوی دی په دې سورت القارعه کې. نو راځئ چې ووایو بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ زپنا غواړم بالله د الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم رټلی شوي شیطان. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربان دی، الرحیم او همیشه مهربان دی. القارعه قرعه په عربی کې یو دوه څیزونه چې یو بل سره وجنګي او دا کړنګ وکړي دغه کړنګ ته قرعه ورته، یا دا یو څیز په بل باندې بوج شي او دا چغار شروع کړي دغه ته قرعه ورته. نو دا قیامت چې دی دا قارعه دی، کړنګونکی دی، دوه څیزونه جنګونکی دی. دا د دنیا دا نظام به ټول درهم برهم شي، ګډوډ به شي، یو بل کې به ورننوځي، بیا به د تمیز دا سلسله به ختم شي کالفراش المبثوث. نو په دې بنیاد د دې یو نوم د قیامت یو نوم چې دی نو هغه الکه تا خاورې نه کېدې لرې القارعة کړنګونکي ورځ، کړکړانې والی، کړنګونکي، چغونکي. مل قارعة دا کړنګونکي او چغونکي څه شی دی؟ وما ادراکا او تا ته څه پته ده؟ مل قارعة چې دا کړنګونکي څه شی دی؟ القارعة دا کړنګونکي، مل قارعة څه شی دی دا کړنګونکي؟ وما ادراک تا ته څه پته ده؟ مل قارعة دا چې دا کړنګونکي شي درته زما مراد څه ته مراد ده؟ و یوم هغه ورځ مو ته مراد ده یکونو چې شي به الناس دا ټول خلک کالفراشي په شانتې د هغه شالولکو، په شانتې دا پرپرکو، المبثوث چې هغه خواره واره په دې هوا کې یو طرف ته بل طرف ته الوځي. څنګه چې دا پرپرکي راولوځي ګډ وډ ګرځي راړو دی، ته به وایې چې خدای پاک دا در لوږي دا در لوږي. دغه شانې دا انسانان به هم ګډ وډ په دې هوا کې ګرځي، ځمکې راکلکوالی به ختم شي. یوم یکون الناس په هغه ورځ چې شي به دا خلک کالفراشي په شانتې د پرپرکو، المبثوث یا شمو په شانې، المبثوث چې هغه خواره واره پراته. وتکون او شي به الجبال دا غرونه کالعهن په شانتې د وړۍ، المنفوش ډنډت شوي. ډنډسي چې کله دا دغه ووي دا معلوش نو دور چې بوګه شي سړی وایي ګنې که دا ډېر شی دی ډېر شی معمولي بیا دور که بیا لاندې ښکته لاړ نو دا غرونه به د ډنډت شوي وړۍ په شانې نرم پرېوځي. وتکون شي به الجبال دا غرونه کالعهن په شانتې د وړۍ، المنفوش ډنډس شوي.
نو په اما هر چې من هغه خلک دی ثقلت چې درانه موازینو تله د نیکو اعمالو د هغه په هو نو دی به یې په عیشتن په ژوند کې راضیتن چې هغه خوشحاله ژوندي لکه جنت و اما هر چې من هغه سړی دی خفت چې سپک شي موازینه تله د نیکو اعمالو د ده په امه نو د ده اصل به یې هاویتن هاویه کنده وما ادراک او تا ته څه پته ده ما هي چې دا هاویه کنده کم ځای دی وی نارون د دې نه مراد هغه اور دی حامیتون چې هغه خټ کېدونکی او ګرم اور دی ګرم اور هغې ته هاویه ورته دا آیتونه چې موږ ولوستو نو په دې کې یو څو خبرې موږ لا یقینول پکار دی اولنی خدا چې ګورې قیامت خامخا راتلو ولا د ختمېدو پاتې کېدونکی نه دی شک د ذهن نه وباسه دویمه پکې دا خبره چې ګوره د قیامت ورځ ډېره خطرناکه ده ډېره هیبتناکه ده بیا به نه مازغه کار کوي نه به د سترګې کار کوي د اوس نه ولا انتظام پکار دی درېیمه دا چې د انسانان به د شالولقو په شان تر بتري دا اوس دا خاندان دی او دا پارټي دی او دا ډله ده او دا ملک دی دا عرب دی او دا جم دی خلک یو بل پیژني بیا به یو بل نه پیژني هر سړی به په خپل غم کې تر بتر یوم یفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه څلورمه خبره دا چې ګوره د انسانانو د دنیا د اعمال بله تلي څنګه چې خلک غنم او وریجې تلي دغه شان بیا د عملونه به الله تعالی تلي نو عملونه خپل درانه کې په اخلاص باندې درانه کې اسې نه چې عمل هم څه شي اسې پړخی سړی وایي که عمل یې کړی وه د الله مخې له چې ورشي بیا د یو نیم نه داسې عمل درته او شپږمه خبره دا ده چې ګورې نیکۍ په کار راځي ګناهونه په کار نه راځي ګناهونه تباهۍ ته سړی رسي او اومه خبره بیا دا ده چې ګوره نیک اعمال والا سړی چې دی او په آخرت کې خوشحاله اتمه خبره دا ده چې ګناهونه د ناکامۍ سبب دی نو چې تا ته ښه الله تعالی ښودلي چې ګوره ناکامي په ګناهونو کې راو ته بیا هم ګناهونه کې نو دا د خپلې خپې په خپله باندې وی او نهمه خبره دا ده چې غلط اعمال کوونکي او په آخرت کې په عذاب کې نو لہذا د غلط اعمال نه ځان وساتئ او لسمه خبره بیا دا ده چې د جهنم دا خټ کېدونکی عذاب اور چې دا ګوره ډېر زیات سخت دی چې ډېر زیات سخت دی نو د هغې نه په بچ کېدلو باندې خواري وکړئ چې ځان دې بچ کړي او بچ کېدل پیغمبر علیه السلام وایي چې اتقوا النار ولو بشق تمرة که نور وسم نه کېدو وړې وړې صدقې ورکوي خو د جهنم د اور نه بچ کېده کا چې ان الصدقه لتطفئ غضب الرب پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا صدقې چې دي دا د الله تعالی غصه سړی یعنې اور سړی ورپسې دا کم صورت چې دی نو دې صورت